آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مدینه منورې ته هجرت وکړو نو دلته یهود اوسېدل. آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه یوم العاشوره د دوی نه تپوس وکړو. د دوی روژه وه، د یهودو روژه وه. نو یهودو ورته وویل منګه دا په دې ورځ ځکه روژه نیسو چې په نن ورځ باندې حضرت موسی علیه السلام له الله پاک نجات ورکړو د فرعون نه، نو منګه د شکریا په نیت باندې روژه نیسو. آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل موسی علیه السلام ته منګه ستاسو نه زیات نږدې یو، منګه به م روژه ونیسو، خو یاد وساتئ آقا نامدار محمد رسول الله دغلته حکم وفرمایو صوموا یوم العاشورا وخالفوا فیها اليهود. د یوم عاشورا پر ورځ باندې تاسو روژه ونیسئ، وخالفوا فیه اليهود، او په دې ورځ کې تاسو مخالفت وکړئ د یهودو، بلکې تاسو یا یو ورځ مخکې یا یو ورځ وروستو ورسره هم روژه ونیسئ. یعنې 2 ورځې روژه کې په 9 محرم او په 10 محرم یا په 10 او 11 محرم باندې تاسو روژه ونیسئ. او بیا چې چا دا روژه ونیوله آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان فرمایي چې د دغه انسان چا چې دغه روژه ونیوله د 1 کال ګناهونه به الله رب ذوالجلال معاف کړي، دومره لوی ثواب لري. بل عمل آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان فرمایي من وسع على عياله في النفقه يوم عاشورا وسع الله عليه سائر سنته. چا چې پر اخره واست په اخلو عیال باندې پر ورځ د عاشورې باندې په نفقه کې خوراک په خپل حکومت خام کې د ورځې د روزونه سي او ماخام کې د خپل خوراک راوړي، نو تمام کال به الله پاک رزق فراخ کی. دغه ثابت دی. او دا نور چې کوم دی دا خلکو د ځانه جوړ کړی دی، نه پکې ماتم شته، نه پکې تورې جامې اچول شته. پښتانه دومره د عقل نه خلاص شوي دي چې هغه په موبایلو کې کوم سینی هغه دلته دوی مناوي، هغه شیاګان تورې جامې اچوي، دوی هم تورې جامې اچوي. فقها وایي په دقه ورځ باندې تورې جامې اچول د وجه د مشابهت د شیاګانو سره د روافضو سره دا حرام دي. ځان به وساتئ د دې نه. تورې جامې اچوي، سپینې جامې واچوه، په نورو ورځې باندې اچوه، هغې کې هیڅ نشته، خو په دقه ورځ باندې مشابهت راځي د روافضو شیعګانو سره، ځان ته ساتل پکار دي. نو په دقه ورځ باندې روژه نیول او دغه اهل عیال باندې پر اخره وستل دا د احادیثو مبارکونه ثابت دي. دغه ورځ د اتوار په ورځ باندې انشاءالله 10 محرم دی. نو کو یو انسان روژه نیسي نو د خالی او اتوار دی ونیسي یا د اتوار او د ګل دی ونیسي.